الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया वो बिजली का कड़काता या सौत हादी अरब की जमीन सारी जिसने हिला दी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम او د دې علاقې په دین مینو مسلمانانو الله په فضل و کرم سره ستاسو د جامع مسجد کې په تراویح کې قرآن کریم اغا اختتام ته ورسېده. قرآن کریم با برکت کتاب دی، بیا میاشت د رمضان دا او لگا حصہ نا قرآن کریم ټول دلتا اولستی شا. دارنگی مولانا نصیب زادہ صاحب او قاری حسان صاحب محنتو کا اللہ رب العزت دی دا اورول او اوریدل پخپل دربار عالیه کی قبول او منظور کی. محترم مسلمانانو، دا قرآن کریم دا کلام اللہ دے، اللہ خبری دی. دا قرآن کریم دا یو تاثیر لري، ځکه دا قرآن کریم الله تبارک و تعالی د دې خپلو بندګانو ته د زندګۍ تیرولو د پاره یو دستور را لېږلی. دا قرآن کریم دا زمونږ او ستاسو د پاره دستور حیات دی. سدي محترمو، ورې دا یو ادب
دا به د بیان اوریدو، د درس د اوریدو، د تعلیم د اوریدو یاد ساتي چې کله بیان درس تعلیم کیږي نو موږ به خپل نفلونه، خپل ذکرونه، خپل تلاوتونه هغې ته څه کوو؟ دغه وخت کې ذکر دای بس چې موږ بیان وورو، دغه وخت کې ذکر دای چې موږ درس وورو، دغه وخت کې ذکر نفل دای چې موږ تعلیم کې کینو. مسله ذهن تراله محترم. کله کله درس شروعي یو مرګري هلته دیوال ته ډډه والي او تسبونه ټک کنه ټک کنه خلای داسې کوي، توجه هم خرابوي او دغه وخت کې دا عمل ګناه ده. خبره مو خیال ته رانغله؟ دغه وخت چې ته ذکر نفل دا به موقوف کې او د اجتماعي عمل ته به توجه کې، نو چې کله ته ذکر نفل تلاوت پرېږدې نو دنیایي خبرې خو به سر کې پرېږدې. خبره مې دې ته راوسته. نو محترمو دا قرآن کریم زمونږ او ستاسو د پاره دستور حیات دی. څه دی محترمو؟ جزاکم الله خیره. یعنی څه مطلب؟ مونږ به زندگی د دې قرآن د دې د تعلیماتو پرانا کې تیرو. نو مونږ او تاسو به د دې قرآنی تعلیماتو پرانا کې زندگی څنګه تیرو چې زمونږ د قرآن سره لګو نه، مونږ قرآن کریم زده کوو نه، د قرآن په مطلب باندې ځان نه پوه کوو، نو مونږ ته خو بیا پته نه لګي. محترمو دا قرآن کریم د دې درس د دې بیان دا انتہائی مشکل کار دی. کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د دې قرآن کریم نزول لا نو شروع شوی، دا قرآن دا وحی لا نو راغلی، نو خلقو نبی علیہ السلام باندې خپل فیصلې کولی، خلقو ورته امین وی او خلقو ورته صادق وی. خو چې کله لومبنه وحی رالا او لومبنه وحی دار رالا چې اقرا باسم ربک الذی خلق، لومبنه وحی دار رالا اے محترم مسلمانانو اقرا، لومبه وحی سرالا خوب خو نه درغلی کنه، لګ لګ درغلی لکه دا شپه الله د خوب د پاره را لګي. دا خو زمونږ د علما دي، دا به تقریرونه وایي لکه بس تراو کې حسان صاحب قرآن واورولو، مولانا صاحب راته دا ډېر شي وکړه کنه کنه د بیان ضرورت ورپسې شته. خجی جزاک الله خیر. مې اسې نه یو ځای کې داسې ختم و پکې د بیانونو سلسله و، مشران پکې ناست و، تکلیف ورته او دی وی خدای پاکه دا کیسه به کله راغونډېږي. نو چې آخر کې دوا وشو چې اوس مولوي صاحب ته یې ختمونه مبارک شه، یو بابا ورته دا ختم او دا بیان بس کېده مبارک شه. الله اکبر کبیره. محترم مسلمانانو چې کلام د وحی نزول شروع شو نو اول نه امین او صادق وی، نو بیا سوی حاذا ساحر کذاب. الله اکبر کبیره. دا سړی چې دی نو دا جادوګر دی او نهایت دروغجن دی. کله دی خلکو په نبی علیہ السلام باندې دا الزام لګولو ام به جنہ، اصلي لیونی دی، نا مجنون دی، لیوانتوب دی ور باندې، پیریان دی ور باندې. اے محترمو مسلمانانو لک سوچم پکار دی که دا یو عام تن بارکی دا ویل چې دا لیونی دی نو څه خبره بوا؟ دا خبره دی د چا بارکی کولا؟ د آغا شخصیت بارکی چې هغه اعقل الناس، چې هغه په تمام کائنات کې په تمام مخلوق کې د ټولو نه زیات عقلمند او هوښیار انسان دی، دا هغه بارکی وی دا لیونی دی.
عقل حیران شي کنه الکه د عام یو تن باره کې وایا او بیا دا دونه پراپیګنډا دا د هغه وخت نه دونه ډیره لری لری خوره شوی و غلط خبر ډیره زر وایرل کیږي خیال مو کنه ته دلته سمې سمې مسلې وکا خلکو ته خور ته به سور کوي سود به نه کوي دا خبرې نه خوريږي او که دلته تا نه په غلطۍ کې او یا اسې د خپل ویوز سیوا کولو دپاره یو ګاډر شتېږه که نه نو ساره پورې به ته هغه دنیا کې وایي لکه پلان کې داسې کیسه کړې ده غلطه خبره ډېره زیاته زر خورېږي ښه الله اکبر کبیره وی a bad news travel past غلطه خبره دا میلیونو ته رسیږي بیا لکه نو چې څوک شوقیانی چې زما ویوز دی په میلیونو شي که نه غلط خبرې خوروي بیا غلط پوسټونه کوي دا شوقونه مه کوئ محترم تاسو ته نن پته نشته نن د میډیا په دنیا کې سم سم الکان سم سم خلک هغه نخرې شروع کی چې ما خلک وپیژني خو هغه کیسه ده کنه هغه سړی چا نه پیژندو راغی نو جمعات کې تقاضا وکړ ورچا پیدا چا اے محترم مسلمانانو د نبی علیہ السلام بارکی دی ویل انبیه جنہ بعضی مفسرین ذکر کئی د دې دا پراپیګنډا دون وایرل شوا دون خور شوا چې دی خوا د مکی مکرمینا لری باندې جاتو تم دا خبر ورسیدا په یو لری باندې کې یو دمګریو مسلمان نو دمګریو څنګه خبره مې وکړه یعنی په غیر مسلمو کې دمګری ملاویږي ښا زمون په ذهن کې خدا دمګری چې دی دا لوی ولی الله اندوانم دمونه کوي نو سیکانم دمونه کوي غیر مسلمم دمونه کوي ا دې مشرانو لپته په خوا به دی اندوانم چیرلو ته غټي موټي ورکی خپل اړنګ دوړنګ به پیوي وې دا باتی دځي اوس کشرانو ته پته نشته مشرانو ته پته په خوا به دا چیرړي لوګي کوله چاته پته شته یا به ساروینا جوړ شو ال باتیو تر وړه ال سپیلنی وته لوګي کې لکه دا کم دینو سړیا دا یادو ساته دا سپیلنی لوګي کوله دا چیرړي لوګي کوله دا د ایمان انتهایی کمزوري ده دا د ایمان پس پیلنو دی ایمان په چیرړو دی چیرړو په ایمان مسکه بیا دا اصل کې د هندوانو نه زموږ مسلمانانو ته را منتقل شوی نو اے محترمو هغه دمګری چې و نو هغه مسلمان نو هغه کافرو هغه تم التا خبره لري باندو ته ورسیدا چې په مکه کې په قریشو کې د خانه کعبه د متولیانو چې کم هغه خاندان دی پاغي کې یو نوجوان دی ډیر خيستا لګ دی وګوره د پیریانو غټور باندې راځي نو کله ګډې وړې خبرې کوي الته دا خبره زین تراله هغه خلک خو مانه ټیملی او خلک ماته دمونو ترازی خو یاره دا ډیر خلک دي دې سړی ته ز په خپل زمخه خاندان ډیر خلې د خانه کعبه داغي خدمت کوي د مسافرو خدمت کوي د حجاجی کرامو خدمت کوي ز په خپل زما د دې په خاندان کې او ځوان دی او ډیر خيسته دی خدا مصیبت ور باندې راغلی چې د پیریانو غټه پیرازي نو لیونتوب پیراشي نو ګډې وډې خبرې شروع کی د خپل پلار نیکه د دین خلاف خبرې شروع کی نو کله د خپل مشرانو د خدایانو تم بدر شروع کی نو زور زما چې دمه کوم په خیر خوای سره روان شو د څه د پاره د پیغمبر د دمولو د پاره روان شو راغي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلومات وکړه کیناستو سره وی وایر ورته تاسو مساله دا کوم وخت نه بیماری هغه زه بیمار نه یم وی د پیریانو دا چپدر باندې د کله ناراضي په ما خو چپ نه راځي بیا دا دونه خبره دا دونه ډیره لری لری چې وایرل شوی دا ولې دا تسوي هغه ویزه دا ویم د غرضو کې نوې وحی نازله شوی و شروع یې وکړه زمونږ دی کشر او دی حسان
چې خبر شوم چې حسان تراو کې قران اوري ټول مې دارو خوشاله شو تاسو ته وګورئ دونی مې لیشته دی ښا او غړ غړ سنداګانی فاتحه نه ورځي وته او کله ځکه محترم د نه عبرت والے سونه خپل انداز سره په تجوید سره هر صورت په بل صورت په ترتیب سره محترم سړی چې همت کوي کنه ارسس د کولی شي بیا الله اکبر کبیره نبی علیہ السلام ورته ویا اوس یو نوی وحی راغلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شروع کا دلته چې مونږ ته څوک صحیح طریقې سره قران وای نو سونه خوان کوي دا چې بچا نازلې دودا قران هغه صاحب قران هغه بسنګ دا قران وی یاره څخون به پکې وو کنه په ایمان وای چې پیغمبر قران بیاناو دلته چې مونږ ته یو قاری صاحب یو حافظ صاحب یو مولوی صاحب دا قرآنی کریم په صحیح لهجه کې هغه هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کوي د خپل صفات سره ادایګي صحیح کوي نو مونږ ته سونه مزارا کوي نو چې صاحب قرآن دا قرآن شروع کا وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب اوس غدمګری په پویدو چې دا کم قسمه کلام د فصاحت نه ډک د بلاغت نه ډک مطالب پکې ډیر زیات وګوره الله تبارک وتعالى په دې صورت کې دام ویا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل دا چې وېما دا یقیني خبرې دي دا فیصله کون خبرې دي وما هو بالحد دا څه د ټوکو خبرې نه دي خدا مشرکین چې دا پراپګاندا کوي انهم یکیدون کیدا هو الله وی واکید کیدا هو الله وی مهلت وتورکا چې دا نبی رسول الله تلاوت کول سورۃ طارق دغه دمګری دسترګو نوخ کې را روانه وي ودا خدای انسان خبرې نه دي دا قران چې دلته تراو کې ختم شګنا هغه دمګری یو صورت وریدا هغه دمګری مسلمان نو کافرو اے محترمو مسلمانانو هغه دمګری دا اننګیم په وخ کلام د غریوانم په وخ کولوند نبی رسول سلام ته الشا بزر کلمه را توایا نو هغه دمګری کلمه ویلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مسلمان شو راغلیو د پیغمبر د دمولو د پاره سړی په خپل دم شو خبره مو خیال ترانه لا دا داسې قران دی او محترم هغه یو صورت وریدا ګوره د کفر نه توبه د شرک نه توبه د جاهلیت نه توبه د یو صورت اوریدو سره زندگی کې انقلاب راغی موت ټول قران اوریدا آیا زماوستا په جون کې څه چینجز رالو کنا څه اراده مو کو کنا څه اعمالو کې سیوا وال رالو کنا اخلاق مو صحیح شو کنا قران مو اوریدا او بس کیسه ختم شوا کیسه لاړه ګواټو ته مونږ لاړو پراټو ته ختم شو کیسه ختمه چې به اوس کو کجوري به تقسیم شي بسوا نه محترم دا قران زمونږ نه جون غواړي جون دو وګورا اے محترم مسلمانانو پیریان راغلی و دا هغه زمانہ د پیریانو د قران د اوریدو دا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف نرا روانو طائف ول ډیری بیزته کړي پیغمبر دې په مخامخ ډیره خبرې کړي به په طائف لو قران کړي وو اغیله جوړې د کانو ډکه کړي وي وشابه د سړی زغلوي او 3 میله په گزارونه کړو خدري میله دغه د پیغمبر بدل له لهان شوو بیزار ته ویني رسیدلې وي بیا یو باغ کې پناغستې وو د واقعې سیرت کتابونو ذکر کړي دا بیا په بطن لهله مقام کې وو زید رضی الله عنه وسراو پیغمبر قران لستو چته پیریان د غزې کې راغلیو د نصیبین علاقینا داغي په وګو د قران आवाज وریدا په وګونو د قران आवाज ولګیدا یو بل تفرو چوپ
دا आवाज ډیر اټریکټیو دی، ډیر ناشنا आवाज دی، چپ شي چپ وږي کې خو دا پیغمبر ته نه دی خبره چې دلته پیریان راغلي او قرآن اوري. خبره مو خیال ته راځي؟ اوس وګوره طائف تلاړو، طائف والا خبره او نه منله، د بل ملک نه پیریان راله او اغي مسلمانان شو. پیغمبر ته تسلیم ملو شو، ستا طائف ته تلل، طائف ته دعوت پنیت سره تلل، دا ځای نه دي تلي ګورې ښه بل ملک یې اثر وکړې. زمونږ هغه تبلیغ والا ملګري وایي که نه ته په یو علاقه کې محنت کوه، کاغذې کې خلک تیار نشي په نورو علاقو به اثر غورځېږي. دا خبره بالکل اشاره، ته محنت مه پرېږده. هغه پیریانو چې قرآن واورېده، پیغمبر ته الله وحی راولېږله چې خلکو ته ووایه اے طائف والو تاسو ځان ته انسانان وایې، ځان له سړي وایې. وګوره د پیریانو یو ډله راغلې وه، استمع نفر من الجن. هغه پیریانو د قرآن کریم اوریدلو کا توجه سره ولغوت کېښوده. دا الله پیغمبر ته بیا وحی راولېږله چې ته خلکو ته ووایه چې پیریانو قرآن واورېده. کله چې پیغمبر دا قرآن لوستو، دغه وخت کې پیغمبر ته دا پته نه وه چې څوک راغلي. نو یو مسله پکې معلومه شوه، قیمتي خبره، چې وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د غیب علم نه وه. که ووته په غیب پوهه څوک دی؟ صرف اور صرف یو الله. نو تعالی بل څوک په نوک کې غل نشي معلومولی، نو تعالی په شیشه کې بل څوک غل نشي معلومولی، نو تعالی څوک کوړې منترې نشي معلومولی. دا د قرآن خبره ده، عالم الغیب والشهاده. اے محترمو، هغه پیریانو قرآن واورېده، نو څه چلو شو؟ هغې قوم ته لړ، کارګزاري بیانوي، اپډیټ ورکوي. انا سمعنا قرآنا عجبا، مونږ ناشنا کتاب او ناشنا کلام واورېدو. واقعي چې قرآن کریم ناشنا کتاب دی ښه، سړی په اورېدو مړېږي نه، سړی په اورېدو ستړي کېږي نه، په ویلو یې ستړي کېږي نه. زمونږ دا کوم علما چې دلته ناست دي که نه، دې یقینو کې نن ټول نظم درسونه بیانونه کړي دي. ګوره دلته کې دا دی بیا ناست دي، سار به بیا درسونه یا. اے محترمو، هغه پیریان وایي مونږ عجیبه کتاب واورېده، داسې کتاب مو واورېده، مونږ او تاسو کتاب واورېدو او خپل تاثرات نشو پیش کولی. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد، صحیح لار ښیي قرآن. مونږ ور باندې فوراً ایمان راوړه، د قرآن نه مو دا مسله زده کا، ولن نشرک بربنا احدا، رب سره به شرک نه کوو. خلاصه دا پیریانو ټول قرآن نه دی اورېدلی، مانځه کې تراو کې ټول نه دی اورېدلی، څه لږه حصې د پیغمبر نه واورېده، جون دې بدل که. اے محترم، ما ورته قرآن واورېده، جون به بدله وګورې ښه، اراده به جون بدلولو ته کوو. هر چاته خپل ګناهونه معلوم دي، د هغه ګناهونو نه توبه. که څوک په سود کې مبتلا، د هغې نه توبه. که څوک په حرام خورۍ کې مبتلا، د هغې نه توبه. که چا سره پردی عیسی نو دې کې به ورته پاتې راشو. که چا سره پردی برخی، ای او تفسیر مې کته پای کې لیکلی و یو سړی د جنت په دروازه کې ولاړو، جنت ته دننه نه پرېښودو. چا ورته وی دا وایي ته خو ډېر لوی بزرګ او نفلونه او وجونه او خیراتونه بلای. وي مړه د ګاونډیانو مې د ګنډلو استن راغستې او بیا مونږ کره ایره شوې وه، نو د هغې د وجې نه مې جنت ته نه پرېږدي. او دغه واقعه سره دام لیکلی چې بل سړی ورسره خوا کې ولاړ دی، هغې هم نه پرېښودو. هلکه تا ولې نه پرېږدي؟ وایي زه په لاره تلمه، د ګاونډیانو د پټي نه مې دونه غونته ډکې رامات کړو، د غاښ کې مې وو، په دې کې مې نه پرېږدي. آیا زندگی بدله شو؟ د آخرت قبر حشر خبرې مو واورېدې؟ ډېر مسلمانان به داسې د خور عیسې به ورسره ګیري، زندگی به بدلو، توبه به وباسو. او هغه اوږد حدیث خو تاسو ته معلوم دی که نه، چې په چا د رمضان المبارک میاشت راله او د پکې په الله خپل ګناهونه معاف نه که، د ده په تباهۍ کې شک نشته. نو توبه به څوک څوک وباسو؟
انشاءاللہ بالفور به توبه وباسو نن به رب سره روغه کوو قرآن مو ټول واورېده محترم سونه نوافلو کې کمی نن نه بعد نوافلو کې به زیاتوالی کوو نن نه بعد دا ګوره لس پې پاتې دي د روژې دی کې چې د تهجد و اهتمام پابندۍ سره هر کشر او مشر او په دې تهجدو کې د رب نه دا سوال موکو چې اے ربا ما ته پوره کال آینده دپاره د تهجد توفیق را نصیب کې د تلاوت توفیق را نصیب کې د دې علماو د خدمت توفیق را نصیب کې کله کله مونږ د علما د پروګرامونو کې را جمع کوي نو راشو اسی مونږ خواته نه راځو د دې خواته راتګ مدرسو ته راتګ جماعتو ته راتګ تاسې به کوو که نه انشاءالله تاسو ډېر توجه سره ناست یې زړه مې غواړي چې ډېرې خبرې مې کولې خو دې سینه کې بېخي زور نشته نو په دې لږو خبرو باندې اکتفا کوو باقي تاسو ته زمونږ مشر مولانا ابراهیم صاحب دعوت درکو د راروای شروع په ورځ به زمونږ په ساوډیر کې د ترجمې ختم وي تاسو ټولو ته دعوت دی څوک څوک به راځئ خو که تاسو ټول راغلی بیا خو مونږ سره ځای نه لږ کسان به راځئ صحیح ده الله دې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کړي الله اکبر کبیره او محترم مسلمانانو دا قرآن کریم چې دی دا دلته چې ختم وشو ډېر په ښکلي انداز سره دا اخیری آسمانی کتاب دی د دې کتاب نه وروستو بل آسمانی کتاب نشته او د دې امت نه وروستو بل امت نشته نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وروستو بل نبی نشته د آدم علیہ السلام نه چې کومه سلسله د نبوت شروع شوې وه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هغه سلسله اختتام پذیر شوا لا نبی بعده ولا کتاب بعده ولا امت بعده د پیغمبر نه د امت نه وروستو بل امت نه د دې کتاب نه وروستو بل کتاب نه او د نبی علیہ السلام ختم نبوت چې دی اے محترمو ختم نبوت مکانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت په هر مکان کې دی اسمانونو کې خاتم النبیین دی او پزمکه کې خاتم النبیین دی دیتا وی ختم نبوت مکانی او ختم نبوت زمانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مبعوث کړي شو د هغه وخت نه راواله تر د اخره پورې داغه نرستو په یو زمانه کې بل نبی راتلو والا نشتا چرته چې څوک د بل چا د نبوت خبره مني بل څوک د نبوت دعوه کوي هغه کافر نه دی هغه مرتد دی که چرته څوک دغه نبوت تسلیمي نو هغه مرتد دی که څوک دغه مرتد په کفر او ارتداد کې شک کوي هغه وسره مرتد دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انا خاتم النبیین ز خاتم النبیین ما لا نبی بعدی نبی علیہ السلام فرمای مثلی ومثل الانبیاء من قبلی زماو د مخکنو انبیاء مثال داسې دی لکه یو تن دی هغه یو خیسته عمارت جوړ ک سکسان رااله داسې گیر چاپیره د مکان نه تاویده الیک ما اجمله وما احسنه څه خیسته بلډینګ دی ولیک دغه بوټ کې پکې یو خخته پاتې شوې ده نو نبی علیہ السلام فرمای دغه خخته په دې بلډینګ کې د کلک ځای پاتې و زه دغه خخته ما په دغه خخته سره د انبیاء دا بلډینګ پوره شو د بل نبی ځای پکې پاتې نشو نه پکې د غلام محمد قادیانی د پاره ځای پاتې شو او چې چته غلام محمد قادیانی د نبوت دعوه کړې و هغه دروغجن پیغمبرو محترم سو دروغجن هغه بل هغه کمکل سړی پیغمبر نشي کېدی بل هغه د خزو یارانو غرانو کې ډېر مخ کې پیغمبر داسې خبیث النفس نی پیغمبران پاک خلکی دروغجنو هغه خپل امتیانو نه پیسې راغونډولې وې زبا یو سلويخ جلد کې کتاب لیکم غټ کتاب سلويخ جلد هغه امتیانو پیسې راغونډولې چې سلويخ جلد کتاب یو سلور رسالې وړي ولیکلې امتیانو ته تا چې او سلويخ جلد یادول نو یې سلور ما پورا کړو یو سپر وسره تاسو یې 40 بشي کنه دون احمق او دون کمکل انسان اے محترم مسلمانانو
کله به یو جینې پسې لړو پلار ته به وي ما ته وحی شوې ده چې دا جینې بستا منکوحی دې سره به ته نکاح کې. اوس پیغمبر دا خبرې کوي محترمو. اے محترم مسلمانانو، دا انتہائی اجهلو، احمقو، کمکلو او اخبس انسانو. اے محترم غلام احمد قادیانی اغه یو پزول انسانو، اغه یو بيدینه انسانو. څنګه چې مخکې زمونږ دی بچی شان د ابوبکر صدیق بیان کا د خلیفہ اول. اے محترم مسلمانانو، کہ چرته ابوبکر صدیق چې دا په صحابو کې اول نمبر، په دې امت محمدیه کې اول نمبر، آغا دغه صحابیت په قرآن سره ثابت. کله وته قرآن صاحب یار وی، کله وته قرآن اولو الفضل وی. آغا ابوبکر چې قرآن تذکرہ کړی دا، نبی علیہ السلام وی ما د ارچا د احساناتو هغه بدلی ورکی، خدا ابوبکر بدز نشم پورا کولی، دا به الله په قیامت کې ورکی. که چرته آغا ابوبکر چې د نبی علیہ السلام پر رنگ کې رنگ شوی، د نبی علیہ السلام سره د هجرت مرګري، د نبی علیہ السلام سره د میدان جهاد ملګری، په نبی علیہ السلام ډېرې خرچې کړې وي، دفاع یې کړې وه. که آغا ابوبکر د نبوت داو کی، مونږ د ابوبکر نبی منلو تم تیار نه یو. پاتې پکې غلام احمد قادیانی. مونږ د عمر بن خطاب د نبوت داوا کولو ته اغم نه منو که عمر دا نبوت داو کی. نو پاتې یو خبیث انسان، یو پلیت انسان غلام احمد قادیانی یا نور چې کوم خلق د نبوت داوی کوي. اے محترم مسلمانانو، دا زموږ د ټولو اتفاقی عقیده ده. په دې عقیده کې د اهل سنت څوک خلاف نشتا. نه مونږ او تاسو په ختم نبوت باندې د چا سره څه کمپرومایز دي ته تیار یو چې خیر دی جی که څوک د نبوت دعوه کوي نو خیر دی جی په دې ملک کې دی پاتې کیږي. زمونږ په ملک پاکستان کې اوم دا قادیانانو د پاره چې څوک د نبوت دعوه کوي یا څوک د نبی علیہ السلام نه علاوه بل نبی مني، زمونږ په ملک پاکستان کې مغید پاره د پاتې کېدو اس گنجائش نشته. ګوره دا خو هغه خلک چې سینه زوري کوي. ځکه چې د قادیانانو چې کم خلک د ختم نبوت انکار کوي یا د بل نبی داویداری، اے محترم دا عام کافرانم ندي. عام کافران پا یو ستا پا ملک پاتی کی دیشی، خو مرتد و زندیق قسم خلق دا پا ملک نشی پاتی کی دی. اللہ دی منگا و تاثر دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.